بل یو ورور سوال کړی دی، نا وخت هم دی، اخیری سوال دی چې بعضې خلک دا مسله کوي چې عرفه د هفتې په ورځ ده او د هفتې په ورځ باندې روژه نیول دا منع ده. په حدیث کې راځي چې د هفتې د روژې نه منع شوي، نو آیا منګه د هفتې په ورځ د عرفې روژه ونیسو که نه؟ او منګ ته بعضې خلک دا وایي چې یا اوسه د جمعې روژه ونیسئ او یا اوسه د اتوار روژه ونیسئ. نو د جمعې دا خو اوسه به ونیسئ، خو اتوار په ورځ خو اختر دی، اوسه څنګه نیسي؟ نو ګاډی دی وران روان کړی دی استادجي، په مسله باندې نه پوهه شوی. دې مسلې ته په غور سره غوږ کېږده. دا مسله داسې ده، حدیث کې راځي د عبدالله بن بصر هغه د خپل رور سمان روایت کړی دی او وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا تصوموا یوم السبت الا فی ما افترض علیکم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمزغه، رواه ابو داود. دا صحابي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې روژه به نه نیسئ په ورځ د هفتې مګر هغه روژه به نیسئ چې په تاسو فرض وي، او که د هفتې په ورځ څوک روژه او د نور څه د خوراک به نه نیستله، نو دا دی د انګوره پوستکې او یا لرګې دا دی وچوپیه او ودی جوی خو روژه دی ماته کی. دا حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام د هفتې د روژې نه منع کړي. اوس دی حدیث کې چې دا را نقل کړی ابو داود دی، امام ابو داود وی هذا حدیث منسوخ، دا حدیث خو منسوخ دی. دا حدیث ابو داود نقل کړی دی او بیرته ابو داود دی حدیث ته منسوخ ویلی چې دا حدیث منسوخ شوی دی. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې فرمایلیو نو دا یې ځکه ویلیو چې یهودو به د هفتې د ورځې تعظیم کاو. نو د دې حدیث په بنیاد باندې درې امامانو دا فتوا ورکړله، امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، چې د هفتې په ورځ د روژې دپاره خاص کول، زما دې ټکو ته اوسه غوږ ده، د هفتې روژه د هفتې ورځ د روژې دپاره خاص کول دا مکروه دي. د هفتې ورځ د روژې دپاره خاص کول مکروه دي. نو منګه د هفتې ورځ خاص کو نه د روژې دپاره، بلکې دا ورځ د عرفې راله، ورځ د عرفې راله، نو منګ د عرفې روژه نیسو، منګه د هفتې روژه نه نیسو. او رسول الله چې منع کړی نو د هفتې د روژې د تخصیص نه منع کړی چې دا ورځ خاص مه ګرځوئ. نو څوک دا ورځ خاص کوي؟ تا نور کله چېرته د هفتې په ورځ روژه نیولې؟ نو د تخصیص نه پیغمبر منع کړی. لیکن امام مالک رحم الله د دې حدیث په باره کې وی هذا الحدیث کذب، دا حدیث دروغ دی. دا حدیث چې د روژه د هفتې په ورځ مه نیسئ، دا حدیث دروغ دی وی. او امام ابو داود وی دا حدیث منسوخ دی. امام مالک وی دا ولی دروغ دی؟ وی زما څه بل حدیث دی که نه یاره. د عبدالله بن مسعود نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به روژه نیوله. عایشه به فرمایي
یصوم من الشهر السبت والاحد والاثنین پیغمبر به چې د میاشتې روجې نیولې درې، نو یوه به د هفتې روجه نیوه، یوه به د اتوار روجه نیوه، یوه به د پیر نیوله. معلومه شوه چې دا حدیث منسوخ دی. عایشه به څه وایي؟ کان رسول الله یصوم من الشهر السبت والاحد والاثنین. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې د میاشتې درې روجې نیولې، یوه به پکې د هفتې ورځ وه، یوه به پکې د اتوار ورځ وه، یوه به پکې د پیر وه. او چې په دویمه میاشت به یې درې نیولې، نو بیا به هغه په کوم ورځې نیولې؟ الثلاثاء والاربعاء والخمیس. نو هغه به یو د منګل ورځ وه، یو به بود وه، او یو به د څه ورځ وه؟ د زیارت. نو په یو میاشت کې به درې روجې نیولې، او په بله میاشت کې تا ته پته ده که نه په میاشت کې درې روجې نیسي خلک. په دې میاشت کې به چې درې روجې رسول الله نیولې، نو یو میاشت به هفته یوه ورځ روجه وه، یوه به اتوار وه، او یوه به پیر وه. او په دویمه میاشت به چې به نیولې، نو یو به منګل و، یو به بود ورځ وه، او یو به د زیارت وه. پاتې شوه یوه ورځ د جمعې. نو د جمعې په باره کې پیغمبر څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ روجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع کړې ده. د جمعې د ورځې د روجې نه پیغمبر علیه السلام منع کړې. نو چې ته اوس جمعه ملګري کې هلته خو د جمعې نه منع کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ به روجه نه نیسئ. ښه بیا بل حدیث کې راځي چې روایت کې راځي د ابوذر غفاری نه روایت دی، او دارنګه بل حدیث د عبدالله بن مسعود نه روایت دی، او چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام با قلما کان یفطر یوم الجمعه، یعنی د جمعې په ورځ به کم بوزاو، یعنی ډیر به روجاو. یو طرف ته دی چې د جمعې په ورځ به روجه نه نیسئ، بل طرف ته به پیغمبر علیه السلام په خپله د جمعې په ورځ باندې ډیر روجاو او بوزا به کم. نو وروره دا خو د جمعې د ورځ هم دغه نه منع شوې ده د روجې نه. صحیح ده؟ د هفتې د ورځ دا تخصیص شي کله کې، د هرې ورځې تخصیص شي کې. کو څوک جمعه خاص کوي د روجې دپاره، کو هفته خاص کوي، کو اتوار خاص کوي، چې هره ورځ ته خاص کوي چې په دې کې به روجه نیسم، په دې کې ثواب ډېر دی او په بله کې نشته، دا بدعت دی. نور چې پیغمبر علیه السلام د تخصیص نه منع کړې ده، دا د مشابهت د یهودو نه کړې ده. هغوی به د څه تعظیم کاو؟ د هفتې د ورځ تعظیم به کاو. بیا علما کرام فرمایي چې دا هغوی په روایت کې راځي چې د هفتې ورځ د هغوی اختر دی، او د اتوار ورځ هم د یهودیانو اختر دی، دا د خوشحالۍ ورځ ده. نو اوس خلاف دا دی چې روجه ونیسه. اوس علماو فتوا په دې ده چې غوره دا ده چې د هفتې په ورځ روجه شه، ځکه اختر کې خلک خوراک کوي که روجه کېږي. دا هفته د یهودو اختر دی. په شرح د ابو داود کې الدر المنضوده علی سنن ابي داود د عربی شرح ده، د دقه حدیث ته لاندې وایي چې اوس اولاد دا ده چې د هفتې په ورځ د یهودو خلاف وکړئ، هغوی اختر کوي، تاسو یې روجه کوئ.